ډیرو محترمو او عزتمندو مسلمانانو وروڼو خویندو، نن یو زبردسته وظیفه د جمعې په شپه باندې یو طاقتوره وظیفه د یا عزیز و محترمو. عزیز د دې نوم معنی محترمو تاسو ته د دې معلومات نشته، د دې وظیفې د طاقت تاسو ته معلوماتي یا به نه وي. لہذا دا وظیفه انشاءالله د جمعې په شپه باندې په دې طریقه باندې وکئ چې څه غواړئ انشاءالله الله جل شانه به درته درکوي. الله جل شانه ورکولو والا ذات دی. څونه ارسه الله تعالی راکړي دي، الله تعالی رانه چېرته تپوس کړی دی، چېرته بیل راپسې راغلی دی محترم مسلمانانو، چېرته الله جل شانه راباندې زباتنه کړې چې دا انعام مې درکړی دی، دې بدله کې تا څه ماله راکړه. محترم مسلمانانو ما تاسو سوچ وکړو لږ ځان سره، او انشاءالله د یا عزیز وظیفه صرف او صرف تاسو د دې جمعې په شپه باندې وکئ. محترمو الله جل شانه بس تاسو د زړه مرادونه الله تعالی پوره کی او تمام حاجات هم الله جل شانه پوره کی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو محترمو قدرمندو عزتمندو په دین مینو مسلمانانو وروڼو خویندو، انشاءالله تاسو به ښه. زه د خپل رب نه د امید ساتم الله مو دغه رنګې ښه ساته، صحتمند ساته او خوشحاله ساته، او الله تعالی دې ستاسو د ټولو مسافرو تمام حاجتونه پوره کړي. هر سړی مسافر په کور کې لري، کو غریب دی کو مالدار دی، کو پاکستان کې دی کو بهر ملکونو کې دی، هر سړی په کور کې مسافر شته. محترم دغه مسافرانو له الله تعالی اوږده زندگی د صحت او عافیت والا ورکړي. الله تعالی دې ستاسو بچو ته، ستاسو اهل و عیالو ته اوږده زندگی نصیب کړي، الله تعالی ستاسو حاجتونه پوره کړي. محترم مسلمانانو نن دا چې کوم زموږ وظیفه د یا عزیزو، نو دا ډیره انتهایی د کمال وظیفه ده، او دا وظیفه ډیره جلالی وظیفه ده. محترمو یا عزیزو محترمو، نو دا په دې طریقه باندې وکئ، کومه طریقه چې راته زه ښایمه انشاءالله چې الله تعالی به ستاسو د زړه مرادونه پوره کړي. خو په دې باندې تاسو شکر وباسئ. الله تعالی فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم، کو تاسو زما شکر وباسئ زه به تاسو لا سیوا کوم. او بیا فرمایي کو تاسو زما ناشکري وکړه ان عذابي لشدید، ان عذابي زه به تاسو له درناک عذاب درکم. نو ګوره د الله تعالی شکرګزار بنده ځان نه ساس که، کو زنانه او کو نارینه یې، څه چې الله تعالی درکړي په دې شکر ویستو، نور به الله تعالی مزید راکړي. کو د چا محترمو د نکاح مسله وي، یا د چا د پر رزق مسله وي، یا د چا کاروبار مسله وي، نو دا کم کاروبار دا کم رزق چې راکړی په دې خو لږ شکر وباسو چې الحمدلله. موږ نه اکثره خلک تپوس کې وخت هم څنګه تېرېږي، یاره ګزاره کېږي بس ورځ ده روانه ده، یا څوک بیماري تپوس دې وکړي بس ښه ورځ هم نشته دی. ښه ورځ دې ولې نشته؟ شکر وباسه د الله تعالی. الله تعالی خو ښکلی بدن درکړی، بغیر د بجلی نه، بغیر د څه مطالبې نه ستا وجود چلیږي. زړه د الله تعالی داسې درکړی زړه چې دا په هره شپه او ورځ کې محترم او په یو ګینټه کې او په یو منټ کې څونه پیرې درځېږي. په یو منټ کې دا صرف 80 پیرې یا لسکم 80 پیرې، لسکم 100 پیرې محترمو دا درځېږي. اینه فهم پیم کوي. دا څومره د الله تعالی غټ غټ احسانات او انعامات دي چې په دې موږ شکر وباسو او د وجود د الله تعالی خلاف نه استعمالو. نن ټول مسلمانان پریشان حال دي. وجه څه ده؟ نن بارانونه نشته. وجه څه ده محترمو؟ نن زموږ وظیفې دعاګانې نه قبلېږي. وجه څه ده؟ اصل وجه غونډو ته معلومه ده، خو بیا هم خلکو په ځان باندې هغه محترمو هغه څادر راچولی دی، هغه څادر کوم چې د نافرمانۍ څادر دی. محترمو کو نوجوان دی ګناهونو کې اخته دی، کو نوجوانه جینۍ ده بد نظرۍ کې، خپل ولی کې خپل ولی کوي، خو لیکن تره زامن ترور زامن فرده نن نشته دی. نن د نامحرمو سره په موبایلو باندې خبرې شروع دي. محترمو ډېر ټولو ګناهونو نه توبه وباسئ. الله تعالی په دې ډېر زیات خفه کېږي. د دغې وجې نه په موږ باندې د الله تعالی عذابونه دي او مصیبتونه او تکلیفونه مو تاسو ته رارسي. نن د یا عزیزو د ډېر زیات طاقتور ذات وظیفه ده. یا عزیزو ډېر زیات طاقتور محترمو، الله تعالی ډېر طاقتور ذات دی. د الله تعالی مقابله څوک نشي کولی. د الله تعالی په ذات په شان بل ذات نشته دی. محترمو الله تعالی زما او ستاسو حقیقي رب دی. رب الله تعالی زما او ستاسو حقیقي مالک دی. محترمو الله تعالی زما او ستاسو حقیقي مشکل کشا دی. الله جل شانه حقیقي حاجت روا دی. نو چې د الله تعالی نه په دې وظیفې سره حاجتونه طلب کو. محترمو دا به تاسو انشاءالله دا وظیفه شروع کړئ په دې طریقه باندې درته ښیمه. طریقه یې دا ده محترمو چې تاسو بهتره خبره دا ده چې 2 رکعته د مخکې نفل وکئ.
دا وظیفه د جمعې په شپې باندې تاسو وکئ، مخکې ترې 2 رکعته نفل وکئ صلات حاجت چې په دې اجر وخت کوم الله او د خپل حاجت دپاره کوم الله ډېر ستړی شوم. الله ته عزیز ته غالب ذاتي، الله ته قهار ذاتي، الله زما حاجت پوره کړي الله ډېر زیات پریشان حاله یم الله، او دا پریشاني مې الله دې وظیفې سره ختمه کړي. دا په دغه نیت باندې به 2 رکعته صلات حاجت مونځ وکړي چې هر صورت دې پکې وي یا به پکې ووي، هغې نه بس په دغه خپل ځای باندې کښېني او په زړه دماغ محترم او ټول وجود به د الله تعالی ذات ته متوجه کړي چې الله معیني، الله زما دا خبرې اوري، الله تعالی به زما دا حاجت پوره کوي. او 300 پیرې یا 314 پیرې د یا عزیزو دا وظیفه وکړه، یا عزیزو یا عزیزو. دا یو ورځ وکړه محترمه مسلمانان وروڼو، یو شپه یې وکئ. خو د یو شپه کې چېرې حاجت پوره نه شو، بعضې وخت کې د څه مصلحت د وجې نه حاجت پوره نه شي، بعضې وخت کې د هغې په بدل کې بل نعمل بدل الله تعالی ورکي، بعضې وخت کې الله جل شانه د دغې نعمت په بدله کې بله پریشاني آفت مصیبت د انسان نه لري. انسان ته خو پته نشته، موږ محترمو موږ ته غیب او علم نشته، غیب او علم صرف الله جل شانه ته دی. زمونږ د سبا ورځ څنګه ده الله تعالی ته پته ده، سبا کوم مصیبت را روان دی الله تعالی ته پته ده. نو محترمو دغه مصیبت تکلیف لري کړي یا به دغه حاجت الله تعالی پوره کړي. نو تاسو نه امیدي مه کوئ د الله تعالی نه چې یاره زما وظیفې الله نه قبلوي، زما پریشاني الله تعالی نه ختموي. موږ ځان وګورو، ځان ګوره وي لوټه راپاسي غلبیل ته وایي چې تا کې 2 سوري دي، غلبیل ځان ته نه ګوري. نو محترم موږ کې خو غټه وجه یوه دا ده چې موږ بل ته مسلمان ته ګوته نیسو، بلې تورسرې ته ګوته نیسو، بل نوجوان ته ګوته نیسو چې تا کې دا غلطۍ دي، دا ډېر ګناهګار انسان دی، پلانکې دی او ډینګری. محترمو دا څیزونه دغه ګناهونه د غیبونه د خلکو مه لټوئ. دا غیبونه ګناهونه انسان کې الله تعالی بیا په خپله د کې پیدا کوي او هغه انسان ته نجات ورکوي. لهذا د بل په غیبونو فردا چول، خپل ګناهونه ځان ته مخې ته کول چې ما کې دا غلطي دی، انسان کې دا صفتونه دي، دغه صفتونه به الله موږ کې اچوي او زموږ غیبونه به الله تعالی ختموي. محترمو انشاءالله دې طریقې سره په 2مه ورځ بیا دغه شان وکئ 2 رکعته صلات حاجت، په 3مه ورځ بیا د 3 ورځو کې به خامخا انشاءالله چې الله تعالی وغواړي د الله تعالی په فضل او احسان او کرم سره به الله تعالی ستاسو دا حاجت انشاءالله پوره کوي. محترم انشاءالله خامخا یې وکئ د خپلو ناممکنو حاجاتو دپاره او ناممکنو پریشانو دپاره. مونږ هم دعاګانې تاسو ته کوو خاص د الله د رضا دپاره. او الحمدلله زه په منبر رسول صلی الله علیه وسلم کوم چې کله هم زه جمعه فړاو کوم الحمدلله ټولو مسافرو ته او ټولو خویانو ته ټولو حاجتمنو ته دعاګانې کوم. مدرسه کې الحمدلله روزانه ختم کوم، خاص د الله د رضا دپاره نه مې چا نه پیسې غوښتلي نه چا نه غواړم، صرف دعا محتاج یم، ستاسو د محبتونو محتاج یم چې تاسو زما ویډیوګانې په مینه محبت سره ګورئ. دغه زما لپاره کافي د محترمو. دعا ګویم ستاسو دپاره، ما ته دعاګانې کوئ. الله تعالی زما او ستاسو تمام حاجتونه پوره کړي. الله تعالی زما تمام کتونکي اوریدونکو ته ډېر جزای خیر ډېر خوشحالۍ ورکړي او الله تعالی د دوی د زړه مرادونه پوره کړي. جزاک الله خیره.